أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. سورة الكهف 107 نمبر آیات. په 107 نمبر آیات کې د مؤمنانو لپاره خوشخبری ذکر کیږي. مخکې د کافرانو احوال او د هغوی اخرنی انجام ذکر شو. اوس د نیکانو خلکو احوال او د هغوی انجام ذکر کیږي چې د خوشخبری په صورت کې الله تعالی وی یقینا هغه کسان امنو چې هغوی ایمان راوړی دی او عامل الصالحات او عمل کوي نیک. مخکې موږ دا ویلي دي چې عمل صالح هغه ته ویل کېږي چې کوم د شریعت موافق او چې کوم مخالف هغه ته منکر وي، چې نه مخالف او نه موافق هغه ته مباح ویل کېږي. مباح باس د ذکر کې نشته، ذکر کې د حرام او د لازم فرایض باست. نو کوم کسان چې ایمان راوړي او هغه عمل نیک کوي د شریعت موافق کوي، کانت لهم جنات الفردوس، یبه د هغه د پاره باغونه د فردوس نزلا د پاره د منستیا. جنت الفردوس فردوس چې کوم دی قران کې هم ډېر ځای استعمال شوی دی. مخکې بده معنی بحث هم زی بځای معنی تر شوی دی. دا ټکي چې کوم دی مختلف جبو کې دا معلوم ټکی دی او د قران د نازلېدو مخکې جاهلانو هم د دې معنی پیژندل. فردوس هغه زګین ته ویل کېږي چې دا غیر رقبه ډیر زیاته پراخه او دغه رقبه د تیر چاپیر چار دیواری هم موجودي. بده چار دیواره کې دنه هر قسم میوه موجودي، هر قسم باغونه به کې موجودي. او د ځینې کتابونو تحقیق دا دی چې بده کې دنه ساتل شوی مرغان او زناور به کې هم موجودي. د زګین ته فردوس ویل کېږي. هغه دنه چمنونه او بیا دغه زګین ته دغه رقبه ته چار دیواره دنه د مالک کور هم موجودي، خيسته رهایش ته هم موجودي. در فردوس په معنا ده. او د جنت اته قسمونه دي، نو په دې کې اعلی مقام چې کوم دی غ جنت الفردوس دی. نزل انداوی ملمستیاش د مؤمنانو لپاره خالدین بیا همیشه به پدې کې لا يبغون عنها حولا، دوی باندې غواړي د دې دغه جنت نه حولن بدلیدل. یعنی د څه نه ده چې کني یو شاند کې زګینه ده، یو شاند کې نعمتونه ده په کې تنګ شي نو ورته کې به راولاړ چې وس بل چرته سم د څه چل بنای، بلکې مسلسل به دې نعمتونه بدلیږي او نوې حالات یو ورځ به یو شان دي، بل ورځ بل شان دي، بل شان دي ته خوشاله پرې ور باندې به یو انداز باندې بنای دې د زړه په اړه لغواړي چې دغه زګین نه بل چرته لاړ شي، تنګېدل پکې نشته. دا مطلب شو. قل ورته وای لو کان البحر مدادا لکلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل ورته وای لو کان البحر کشي دریاب مدادا صحیح لکلمات ربي د پاره د وینا د رب زما کلمه وی هغه وینا ته ویل کېږي چې کوم علم موجودي، حکمت موجودي، عجیب قدرتونو نشانات پکې موجودي، هغه کلمات ته مراد دي. نو کدا ټول دریاب د الله تعالی د عجیبه نظام او د عجیبه قدرتونو او د عجیبه حالات او احکام د لیکلو لپاره مقرر شي، لنفد البحر نو ختم بش دریاب قبل ان تنفذ کلمات ربي، مخکې د ختمېدلو د کلمو د رب زما. ان غون دریاب به ختم شي، د الله تعالی عجیبه قدرتونه او عجیبه احوال چې په دنیا کې کم تیر شوی د الله تعالی د نظام لاندې، نو دغه به بیا ختم شوی نه، دا به هم بیا پاتې. ولو جئنا بمثله مددا، اگر که موږ راوړو دغه سمندر په شان کې بل مددن د پاره د امداد کوو، بل سمندر هم پکې پیش بیا هم د الله تعالی صفاتونه او د الله تعالی عجیبه قدرتونه دغه اندازه پورا نه لیکل کېږي. تفسیر عثماني ذکر کړی د جدي آیات او حاصل دادي چې يهوديانو او عیسایانو په ټولو قصو کې بټولو واقعاتو کې درې واقعات ناشنا ګڼل او هغه به تور د چیلنج باندې نبی عليه السلام ته وړاندې کړل چې احوال ذکر کړ. یو به د اصحاب کهف خبره وجه اصحاب کهف والا 300 کال چې دین دو او روغ رمټو نه خاورې کېدل، نه مړه کېدل، نه کمزوري کېدل
او په یو حالت باندې نه بوډاګان کېدل نه په دغه ټیم کې به مر راته او په شکل باندې بیا راځوندې شو ناشنا قصه او نو دا به څنګه شوي نو بده نبی عليه السلام اعتراض کاوه چې ته احوال ذکر کته پیغمبر ته احوال ذکر کا د دوی خیال دا و چې په دنیا کې صرف دا یو قصه چې نور ناشنا نشته او دا شان نظر قرنین قصه ته ناشنا ښکار د دوی تاریخونه ورکو او قصه خو خبره ناشنا او تخکاری د چې د مشرق او د مغرب او د شمال سفري دومره د ټولې دنیا سفري عجيبه عجيبه مخلوقات سره مخامخ کېدل د وسپنې نه لوی دیوالونو جوړول د غرونو منځ کې خلا بندول کندونه بندول د دې ناشنا شیخ کاری دو نو دوی خیال دا و چې ګنده ناشنا خبره د قمر نوري نشته دې ځکه کې داغه جواب ذکر شو چې تاسو څه دغه دوه خبره ناشنا کاری لیکن کله الله تعالی عجيبه قدرتونو باندې بحث شروع شي او داغه لیکل شروع شي سمندر به ختم شي بیا بل سمندر راوړل شي به ختم شي خدا الله تعالی هغه عجيبه قدرتونه هغه د پر کېدو نه دي دا ډېر معمولی قصه وکړه چې تاسو وکړو دا ډېر معمولی واقعه او څومره ذکر شي ضروري هغه وشو او دا دومره معمولی ولګره سمندر نه چې معمولی قطره دستنه بسر کې راځي کی انور سمندر د نه پځې پاتې شي د سینې ته چې کنده دوه قصې د الله تعالی په قدرتونو کې ډېر عجيبه وي او نوري نشته د سینې ده نو الله تعالی د علم لویواله معلوم شو چې څومره لوی علم دی او څومره لوی قدرتونه دي او په دنیا کې څومره عجيبه حالات روان دي چې دغه اندازه مونږ ته ټول نشته دي نو الله تعالی وی ولو جئنا بمثله مدد اگر کوم راوړو د دې په سمندر په شان کې بل مدد د پاره د امداد کوي بیا به حمد الله تعالی عجيبه قدرتونه پوره نشي نو يهوديانو هغه کمزوري ذهن ته اشاره ده چې تاسو ذهن ډېر تنگ او کمزوري دي نو صرف د دوه خبرې دي ناشنا کاریږي نور اسلام نه خبر انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادته ربه احدا مدې آیات کې د مشرکانو یو غلط سوچ داغي اصلاح کول مقصود دي او د ټول قران او د نبی عليه السلام د تمام پیغمبري خلاصه بیانول مقصود دي نو په دې آیات کې به دوه مضمونونه اهم ذکر شي یو دا ده چې کافران د نبی عليه السلام باره کوم سوچ لري د سوچ غلط دي څنګه سوچ کوي دوی نبی عليه السلام یې پیغمبر هم دوی په دې سوالات کوي چې تبه دا خدای دی او دغه اعتراضات به کوي او دغه مطالبه دي چې کوم د الله تعالی صفات د انسان صفات اړول دي نه لکه مثال به تر دوی خبري مړ راځوندې کو زمون کورون ته راوله همدا څه خدای خو نه د خلک راځوندې کی دغه شان دغه د مکه نه غرونه لري بل چرته ویس د سونا ته راځي جوړه باغونه او بنگلې پکې راځي جوړه دا وځه مطالبات د انسان د وسی خبرې نه دي دا هو به د خبره د ذکر دوی نبی عليه السلام ته الله تعالی نسبت کاوه چې ګویا سو پیغمبر هغه خدای غوندې قدرتونه لري نو دې ځکه کې دغه سوچ اصلاح د دې فکر مکوي نبی عليه السلام ستاسو په شان دي انسان دی بل شان دي نه ستاسو غوندې کې ضرورتونه مجبوریان لري او دا یشتا لیکن تاسو کې فرق دومره دی چې تاسو د اسمان نه وحی نه کیږي او دی پیغمبر ته ځنې ضروری خبر وحی کیږي د ټولو نه ځنې ضروری خبر دومره فرق دی بس نو چې تاسو غوندې کې انسان شون به د خدای غوندې کې مطالبات دي مکوي نو الله تعالی نبی عليه السلام ته وایي ته ورته وایا انما انا بشر مثلكم یقینا ز انسان مستاسو په شان دي نو دینه دا خبره هم معلومه شوه چې ځنې خلک سوچ لري او پر قواریت د باره یو فضا جوړه کړل هغه و چې نبی عليه السلام انسان نو بشر نو او دا نور دی څنګه فرشتي نوراني مخلوق دی دا نور نو قران صراحتا سره ذکر کړه چې انا بشر مثلكم استاسو په شان د انسان نو معلومه دا چې دغه داوی د دې آیت سره تسلري یوحى الی وحی کېږي ماته انما الهکم اله واحد چې یقینا خدای ستاسو خدای یو دی دا ټول قران خلاصه ده تمام مضامین او احکام چې راجمه کړي هم د کټه کې د خبر راجمه کیږي چې تاسو د بندګۍ مستحق تاسو ضرورت پوره کوونکې صرف الله تعالی دی بل څوک نه دی انما الهکم واله واحد یقینا خدای ستاسو خدای یو دی نو چې کله الله تعالی خدای ثابت شولا نو به مضمون یې څه دی فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا هغه څوک چې امید لري یقین لري د ملاقات در رب خپل د یقین چې موږ دوباره ژوند کیږو د الله تعالی مخ ته ورزو او د حساب کتاب حق ته د خبره د یقین کی
نو پاغه لازم دي چې پل يعمل عملا صالحا دی به عمل کوي عمل نیک د شریعت موافق عمل وکړي چې دا کوي نو دغه دویم مضمون شو اولنې مضمون دا چې الله تعالی یو دی او دویم دا چې څوک هم د آخرت ته عمل لري نو نیک عمل به لازم کوي د شریعت موافق عمل به لازمي کوي نو دې نه پته ولګېدل چې آخرت کې کامیابی چې کومدانو د نیک عمل او د ایمان سره ده نه د پلارونو نیکونو په قصو باندې سو خلاصيږي نه په غټو غټو داوو باندې خلاصيږي بلکې هر څوک چې خلاصيږي نو صرف خپل عمل سره به تعلق او دغه مضمون نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته هم ویلو چې تر دې حد پورې کې فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها هم قصور وشي بشری احکام کې مثال په تور باندې خدای مکه غلا دی وشي زبر ټیک لاس کټ کوم او زما پلاروالی چې زه پیغمبر يم هیڅ کار دې ځکه نه ورکه هغه ته خپل عمل بدله ملوي نو دا او دا مضمون هم دي چې بل يعمل عملا صالحا دې به عمل کې عمل نیک ولا يشرك او دا به شریک نه جوړي به عبادت ربه به عبادت در خپل کې احد هیڅ چاله عبادت ال منظور د ذکر به شرک نه او ذکر به شرک موجودي نو مشرکانه عبادت د انسان د مخ نه برته وشته شي او از زه ونرسي